بسم الله الرحمن الرحیم. زه افتاب حسین یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې د پاکستان او د افغانستان په بارډر باندې کوم معاملات روان دي او دا معاملات ظاهري خبره ده دا د اوس نه دي روان، بلکې د دې معاملاتو یو پوره لوی تعلق دی د دې چې را په مختلفو وختونو کې داسې قسم حالات د پاکستان او د افغانستان هغه په خپل منځ کې کله ډېر ښه تعلق، کله چې کم دی نو برادرانه تعلق، کله په تعلق کې مسایل دا سیزونه راغلي دي. په دې وخت کې موجوده چې د تیرو تقریبا د یوې هفتې نه کوم معامله بالکل یو ډېر زیات سویر کنډیشن چې کوم دی هغه اختیار کړی دی چې معامله دې ته را رسېدلې ده چې د پاکستان د طرف نه هلته حملې کېږي، دغه نه دلته چې کوم دی حملې کېږي او په بارډر باندې پوره یو ټینس صورتحال چې کوم دی هغه جوړ شوی دی. نو نن به مونږ هم په دغه موضوع باندې چې کوم دی خبرې اترې کوو. نن زموږ سره چې کوم زموږ میلمه دی نو هغه نوجوان صحافي برادر شبیر احمد یوسفزی چې د هغې تعلق د ضلع مردان سره دی او د دې افغانستان په اړه باندې زمونږ چې کوم خیال دی نو هغه دا دی چې ډېر زیات هغې نږدې نظر ساتي او وخت په وخت باندې د هغې نه مونږ د افغانستان د حالاتو حوالې سره چې کوم دی نو ځان د هغوی په لاره باندې چې کوم دی نو خبر کړی دی او مونږ هغې کتلي دي. ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو. ډېره مننه. زه به لومبی چې کوم زما یعنې سوال دی نو هغه به دی چې په دې وخت کې چې دا کوم صورتحال د پاکستان او د افغانستان په دې بارډر باندې روان دي نو داسې صورتحال دی، دې باندې په تاسو څنګه نظر اچوئ؟ دې ټایم کې خو جنگ بندي شوې ده او پرون حالات ډېر زیات خراب وو او 48 غنټو د پاره ټایم کې جنگ بندي شوې ده. د افغان طالبانو طرف نه د درخواست راغلی او کله چې پاکستان پرون فضایي حملې وکړې په کابل کې او په کندهار کې نو د هغې نه پس ډایرکټ بیا د هغې طرف نه درخواست راغی او پاکستان هغه درخواست منظور کړو. دې ټایم کې جنگ بندي شوې ده 48 غنټو دپاره. دا زه پرون خبره کوم. پرون حالات خراب وو، ډېر زیات خراب وو. پرون سهار په سپین بولدک چمن بارډر باندې انتهایی سیویر کلیشز شوي دي. د هغې نه علاوه په کورم علاقه کې په بارډر باندې ډېر زیات کلیشز شوي او حالات وخت سره سره چې کوم دی نو هغه وخت سره سره خرابېدل او ډېر زیات هغې کې شدت راته. د هغې نه 3 ورځې مخکې مونږ وکتل چې په افغان طالبانو په پاکستان په سرحد په 8 مقاماتو باندې هغې ډایرکټ حمله وکړه او بیا د هغې نه پس هغې واپس لاړل او د هغه ځای نه دا صورتحال خراب شو. خو اصل کې پرون حالات ځکه خراب شوي، پرون 2 داسې واقعې شوې وې چې د هغې حالات خرابېدو طرف ته هغه بوتلل. لومبۍ واقع پکې دا شی وه چې پرون په افغانستان کې پرون نابل ورځ په افغانستان کې جشن مناو شو، مظاهرې وشوې چې موږ په پاکستان فورسز باندې په پاکستان بارډر باندې حملې کړي دي او په هغه مظاهرو کې د پاکستان فوج چې کومې وردیانې دي هغې د هغې نمایش ولګو او دا تاثر یې ورکړو چې دا هغه وردیانې دي کوم چې موږ د بارډر نه ځان سره راوړي دي. نو هغې لږ حالات دلته نه خراب کړل او دویم کار دا وشو چې هلته نه څه ویډیوز وایرل شو. د افغان اکاونټس نه داسې ویډیوز رالل چې په هغې کې د پاکستاني د فوجیانو د لاشونو بې حرمتي کېده او ایون هغه لاشونه برهنه کړي وو، د هغې باندې به لتې وله ورکولې او هغې راښکل. هغه ویډیوز د هغې اوس ازادانه تصدیق د اسان نه دی چې دا اوسني دي یا کلني دي، خو هغې باقاعده د پاکستان د فضایي حملو دپاره یو جواز جوړ کړو. نو دا 2 واقعات پرون داسې وشو چې د هغې نه پس پاکستان یو فیصله کن کاروایي وکړه او په کابل کې او په کندهار کې مختلف سورسز مطابق مختلف ټکانې چې کوم دی پاکستان هغه هیټ کړي او د هغې نه پس هلته نه مذاکراتو د جنګ بندۍ دعوت راغی، درخواست شو او پاکستان هغه منظور کړو. دې ټایم کې اوس ډیولپمنټ دا دی چې سورسز دا وایي چې سبا به په قطر کې د قطر په میډیشن سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ به مذاکرات کیږي او په دې کې به لومبۍ خبره په دغه باندې جنګ بندۍ باندې کیږي چې 48 غنټو دپاره کومه جنګ بندي شوې ده چې دا نوره ایکسټینډ شي، په دې کې نوره اضافه وشي. د هغې نه پس بیا نورو معاملاتو طرف ته به خبره ځي. په دې کې به پاکستان طرف نه به پکې ډپټي پرایم منسټر شرکت کوي، وزیر دفاع پکې شرکت کوي، ډي جي ISI پکې شرکت کوي او دغه شانتې د هغې طرف نه به ISI چیف او وزیر دفاع او وزیر خارجه دا پکې شرکت کوي. صحیح. زما سوال چې کوم دی نو ډېر بنیادي او په ذهن کې ظاهري خبره د خلکو هم دا سوال جوړیږي چې دا پاکستان او افغانستان چې د دې د یو بل سره یو ډېر لوی چې کوم دی نو تعلق پاتې شوی دی، ډېر غټ بارډر چې کوم دی نو د پاکستان او د افغانستان هغې د یو بل سره دی. د هغې سره سره ډېره مهمه خبره چې کوم دی نو هغه دا ده چې کله په افغانستان کې په یو څه وخت کې ډېر لوی غټ چې کوم دی نو هغه د افغانستان مهاجرین هغه پاکستان طرف ته راغله نو دا واقعه یعنې په دې وخت کې دومره لرې کنډیشن ته څنګه ورسېدل او دا واقعات یا که څه هم پر اسکه کېدله چې د هغې په وجود په بنا باندې چې کوم دی نو دا کار کېدو نو آیا دا کار د مذاکراتو په بنیاد باندې نه شو؟ ګورې افتاب بهي د دې حل د مذاکراتو نه سوا بل حل نشته دی. د دې تاسو ما سره اتفاق کوئ خو هر څومره دې جګړې وکړي، هر څومره دې یو بل باندې ګولې وري، بمونه یو بل باندې وري، فضایي حملې وکړي، د دې حل صرف او صرف مذاکرات دی. خو له دې نه مخکې هم د مذاکراتو کوششونه شوي دي، پاکستان د مذاکراتو کوششونه کړي دي. تاسو ته به یاد وي چې په پاکستان باندې به همیشه دا یو الزام لګېدو چې پاکستان د افغان طالبانو حمایت کړی دی په تیر حکومت کې او دې لاره سمه کړې ده چې دوی په اقتدار باندې راشي او کابل باندې قبضه وکړي. پاکستان د دې حمایت ولې کړی و؟
پاکستان د دې حمایت ځکه کړی و چې پاکستان دوه مقاصد د هغې نه اخیستل. لومړی مقصد خو د پاکستان دا و چې یاره په کابل کې به زموږ یو حمایت یافته حکومت راشي او هغه حکومت به د انډیا په ځای باندې مونږ ته نږدې وي. یعنې چې انډیا ورته څه وایي نو هغه به نه کوي، بلکې مونږ چې به ورته څه وایو نو هغه به کوي او زموږ طرف ته به زیات نږدې وي. دا خو لومړی مقصد و. دویم مقصد دا و چې په تیر حکومت کې هم د افغانستان ځمکه زموږ خلاف استعمالېده، د پاکستان خلاف استعمالېده. هلته کې باقاعده د ټي ټي پي کنټرول اینډ کمانډ سیسټمز موجود و او د دې شاهد چې کم دی نو هغه زموږ فیض الله خان بهیدی سینیر صحافي دی ارواي نیوز سره د هغه تعلق دی. هغه چې کله ګرفتار شوی هلته کې نو هغه هلته کې د ټي ټي پي د څو کسانو د خلکو انټرویو لتلی چې واپس راتو نو په افغان فورسز هغه ګرفتار کو. افغان فورسز ته هغه وخت یره سوه یره دا وه چې د کوم انټرویوګانې کړي دي دا چې دی واپس لاړ شي او پاکستان کې وچلی نو دا انټرویوز چې هلته کې وچلیږي د هغې نه به څه تاسو روزي څه وضاحت به ځي چې ټي ټي پي زموږ په ځمکه باندې موجود ده. نو هغې بیا هلته کې ګرفتار کړی او یو ایس بي ته واغسته. بیا د افغان صدر حامد کرزي په خصوصي حکمنامې باندې د هغه بیا رهایي وشوه او هغه پاکستان ته راغی. نو د ټي ټي پي کنټرول اینډ کمانډ سیسټم په افغانستان کې هغه وخت کې هم موجود و او پاکستان به همیشه د افغانستان نه دا ګیله کوله چې دا ستاسو د ځمکه زموږ خلاف استعمالیږي او دا کشان ګیله د څنګه چې اشرف غني زموږ نه کوله چې ستاسو ځمکه زموږ نه خلاف استعمالیږي. خو بهرحال هغه یو جدا بحث دی. دې ټایم کې بحث ټي ټي پي طرف ته محدود ساتو. نو ټي ټي پي هغه وخت کې افغانستان کې موجود و او د افغانستان ځمکه به زموږ خلاف استعمالوله. نو کله چې طالبان راغله په اگست 2021 کې په افغانستان کې نو پاکستان سره خو دا ایکسپیکټیشنز و د پاکستان د هغې نه چې یو خو به د دې د حکومت بھارت نواز حکومت نه او بل دا چې د دې د ځمکه به زموږ خلاف نه استعمالیږي او ټي ټي پي ته چې کوم دی دا به لږ دی کنټرول کړي. خو هغه شی ونه شو. په اګست کې دا خلک راغلي وو تاسو د مذاکراتو خبر وکړه چې یاره په مذاکراتو په ذریعه باندې ولې دا شی نشي کېدی. نو مذاکراتو تاسو تاریخ تم پورا اگست 2021 کې چې کله دا رالل نو په سپتمبر 2021 کې به تاسو ته یاد وي د فیض حمید یو تصویر وایرل شوی په کابل په یو هوټل کې هغه و چیک اپ ورسره په لاس کې و صحافیانو ته هغه ټایم کې وی چې ډونټ وري ایوریثینګ ویل بی اوکے. نو هغه ټایم نه هغې د طالبان انګیج کړي د ځان سره افغان طالبان او د افغان طالبانو په میډییشن سره ټي ټي پي ځان سره انګیج کړی وه. نو د هغې په نتیجه کې څه وشو چې په سپتمبر 2021 هغه تصویر دی او په نومبر 2021 کې لومړی جنګ بندۍ معاهده وشوه د ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ او هغه بیا دسمبر 2021 پورې چلیده. په دې کې ټول مهم کال چې کوم دی هغه 2022 مهم کال ځکه و چې په پاکستان کې انټرنلی ډېر زیات ډیولپمنټس شو. د عمران خان حکومت لاړې او فیض حمید ډي جی آی ایس آی او نو ډي جی آی ایس آی نه هغه لرې کو او کور کمانډر پېښور هغه جوړ شو. نو به حیثیت کور کمانډر پېښور هغه هم ټول د مذاکرات هغه لیډ کړي دي او په اپریل 2022 کې هغه یو مذاکرات کړي د چې کوم قبایل د دې مشرانو باندې یو وفد تشکیل شوی او هغه افغانستان ته لیږلی او هغې هلته مذاکرات کړو. نو لومبۍ 10 ورځې او بیا دغه شانتې 15 ورځې په هغې کې اضافه شوی او جنګ بندي شوې وه او د هغې هغه ټایم کې پی ډي ایم حکومت او پی ډي ایم حکومت د هغې خیر مقدم هم کړی په سرکاري سطح باندې. د هغې نه پس چې کوم دی بیا بیرسټر سیف چې کوم د صوبایي حکومت ترجمان دی هغه به تو هغه به مذاکرات کول قبایلي جرګې به تلې. د هغې نه علاوه مفتي تقي عثماني صاحب به تاسو ته یاد چې ډېر غټ یو وفد ځان سره بوتلی او علما کرامو باندې مشتمل هغه وفد و هغې مذاکرات کړي خو د هغه خبره هغې نه ومنلې. د هغې نه پس مولانا فضل الرحمن هم تلو اگر چې هغه د هغې ذاتي دوره وه خو د هغې دورې نه مخکې هغې د فورن آفس نه بریفینګ اخیستی و چې تو نه هم بریفینګ اخیستی و چې واپس راتو نه هم بریفینګ اخیستی و خو مذاکرات کامیاب نه شو. ها جنوري 2023 کې پېښور پولیس لاین هغه حمله چې شوې وه نو هغه ټایم کې هم وزیر دفاع خواجه آصف او لیفټننټ جنرال ندیم انجم ډي جی آی ایس آی په طور باندې هلته کتلو خو مذاکرات ونه شو. د هغې نه پس بیا حالات خراب شو هغې خبره نه منله او حالات داسې خراب شو چې پاکستان پکې بیا فضایي حملې شروع کړې. 2024 کې فضایي حملې کړې په جنوري 2024 کې بیا په جنوري 2024 کې پاکستان سټیټ چې کوم دی نو دا حکمنامه جاری کړه نوټیفیکیشن یې جاری کو چې نن نه پس به د طالبانو ته خوارج ویل کېږي فتنة الخوارج بوله ویل کېږي. د هغې نه علاوه حافظ ګل بهادر ګروپ چې مخکې به ګوټ طالبان تصور کېدل هغې یې هم کله دم کړل. د هغې نه پس په دسمبر 2024 کې فضایي حمله وشوه. سږ هم په دې آغاز کې فضایي حمله شوې وه اوس دا فضایي حملې کېږي. نو مذاکرات خو یو پوره سلسله ده او پوره ادوار دي چې شوي او د هغې ناکامۍ هم مختلف وجوهات دي خو تاسو وایم چې هغې طرف ته هم اشاره وکړو. زما دې کې دا یو چې کوم دی ډېر زیات یعنې مهم سوال زه ګڼم چې دا دی او هغه دا دی چې په دې وخت کې که فرض که موږ وګورو نو د افغانستان تعلق د پاکستان سره بهتر او ډېر ښه د دې دپاره هم پکار دی چې دا د پاکستان ډېر لوی ضرورت دی او د افغانستان
د پاره هم د ډېر غټ ضرورت دی چې د افغانستان او د پاکستان تعلق په خپل منځ کې چې کوم دی او دا یو ډېر زیات فطري او ډېر زیات نیچرل چې کوم دی یو تعلق دی او یو د دې یو بل سره چې کوم دی لکه هم آهنګي وغه سيزونه دي. تاسو څه غنئ که پرس که زما سوال داسي چې یاره د افغانستان د طالبانو په دې وخت کې څه مجبوري ده چې هغې د حالات درست کول نه غواړي؟ د طالبانو مجبورۍ طرف ته هم راشو، په هغې باندې هم خبره وکړو. خو د هغې نه مخکې هغه ټایم کې تاسو ته چې ما د مذاکراتو دا پوره سلسله ستاسو مخې ته کېښوده، نو دا تپوس اکثر کېږي چې دا مذاکرات ناکام ولې شو، څه مجبوریانې وي هغه ټایم کې. دې حوالې سره دوه موقف دي، یو موقف د افغان طالبانو دی، یو موقف د پاکستان دی. د افغان طالبان دا موقف لري چې هغه ټایم کې دا مذاکرات 90% کامیاب شي او دا د هغې وزیر داخله سراج الدین حقانی دا بیان ورکړی و هغه ټایم کې چې دا مذاکرات 90% کامیاب شي. خو په پاکستان کې اقتدار بدل شو، نوی حکومت راغی، عمران خان حکومت لاړې او دلته پی ډی ایم حکومت راغی. پی ډی ایم حکومت نه پس بیا الیکشن وشو، نوی حکومت راغی، په اسټابلیشمنټ کې تبدیلی وشوه او چې نوی خلک راغله نو هغې دا مذاکرات چې کوم دی دا فار ګرانټډ وانه غوښتل، مطلب دا سیریس وانه غوښتل او سرجیندګۍ سره یې دا مخکې بونتل. خو پاکستان دا موقف دی هغه ټایم کې منصور علي خان سابق سفیر دی په کابل کې پاتې شوی دی، هغه د مذاکراتو یو حصه پاتې شوی و هغه ټایم کې. هغه دا ویلي دي چې د دې مذاکراتو د ناکامۍ بنیادی وجه هغه ټایم کې د ټي ټي پي طرف نه داسې مطالبات و چې هغه مطالبات د پاکستان دپاره منل ممکن نه و. پاکستان هغه منلی وی نو په هغې کې د سره د منلو نقاط نه جوړېدل که نه. لکه مثال کې طور پر په هغې کې ډومبۍ هغې دا وایي چې د فاټا چې کوم انضمام دی دا دې واپس کړی شي، نو پاکستان خو دا نه کوي د هغې دپاره. د هغې نه علاوه دا بله ورځ په تیرا کې مذاکرات شوي دي د مقامي عمایدینو د ټي ټي پي د مقامي دغه سره جنګجو سره. نو هغې ورته دا ویلي دي چې یاره مونږ له دې اجازت راکړي چې مونږ په دې علاقو کې آزادانه خپل حرکت کوو، څنګه به چې مونږ هغه ټایم کې کولی چې د دې انضمام نه شوی. نو فری موومنټ اجازت هم هغې ته نشي ورکولی، بیا خو به دغه خورې او دغه څیزونه به ټول عام شي که نه. مطلب چې آزادانه موومنټ اختیار دی وله ورکړو او دا موقف دی وله تا منظور کړو چې یاره تا ته بس نه وایم او ته ګرځه، نو بس مکمل اختیار د هغې په لاس کې ورکول دي. نو دا بنیادي دوه موقف دي او په دې کې د پاکستان دا موقف چې لکه ماته د حقیقت سره نږدې ځکه ښکاري چې یاره د هغې طرف نه داسې مطالبات وقتاً فوقتاً په اوپنلی هم په پبلک فورمز باندې هم شوي دي. ښه د تاسو چې کوم سوال وکړو چې د افغان طالبانو څه مجبوریانې دي، ګورئ افغان طالبانو مجبوري چې کوم دی هغه نظریاتي ده. دا د افغان طالبانو نظریاتي رونه دي. دا اوسنی چې کوم جنګ شوی دی او دا کلیشز وشو، د دې کلیشز نه یو خبره ډیره واضحه شوه چې ټي ټي پي او ټي ټي اے دا دواړه د یوې سکې چې کوم دی نو دوه روخه دي، صحیح ده، او دا دواړه نظریاتي رونه دي ځکه چې به یک وخت دواړه ستا په بارډر باندې تا باندې حمله وکړه. خو د هغې نه علاوه هم کله چې یو خو په ټي ټي پي کې چې کوم د ټي ټي پي چې کوم زوړ نسل دی یا د ټي ټي پي چې کوم زاړه خلک دي نو هغه خو په افغان جهاد کې مغې حصه اخیستې ده، په افغانستان په سیول وار کې مغې حصه اخیستې ده، بیا طالبانو سره هم ملګري وو. کله چې امریکایي حمله وکړه په افغانستان باندې او افغانستان کې د طالبان حکومت ختم کو، نو دا طالبان دا ټول لاړل قبایلي علاقو ته رالل. قبایلي علاقو ته رالل نو قبایلي علاقو باندې کې هم د دې خلاف اپریشن شروع شو، پاکستان هم اپریشن کو او امریکن ډرونز اٹیکس هم کېدل او نیټو فورسز هم د دې خلاف اپریشن وکړو. نو هغه ټایم کې افغان طالبان له پناه چې کوم خلکو ورکړي د هغه د ټي ټي پي دا خلک دي. هغه ټایم کې چې افغان طالبان له چا ځای ورکړي دي په کورونو کې هغه دا خلک دي. هغه ټایم کې چې افغان طالبانو مخې ته کم خلک ولاړ دي او پاکستان فورسز اپریشن مخالفت به کوي چې دې خلاف به اپریشن نه کوي، هغه د ټي ټي پي دا خلک دي. نو ځکه اوس د هغې چې کوم دی نو غټ احسان دی پې او دا احسان هغې نه کوي چې لکه موږ د دې خلاف ایکشنز نه شو اخیستی. بیا د هغې نه علاوه پروفیسر ابراهیم صاحب تېر روزو کې تللی دی او افغانستان دورې کړې ده او په هغې کې هغه دوره کې هغه چې واپس راغلی نو په انټرویو کې دا ویلي دي چې افغان طالبانو موږ ته وایي چې موږ د دې خلاف څنګه ایکشن واخلو، دوی خو د امریکې خلاف موږ سره یو ځای جنګ کړی دی. دا د هغې بنیادي مجبوري ده او په دې مجبورۍ کې هغې غلط دي. دا مجبوري ځان له هغې په 1900 هغه ټایم کې چې په اخره کې کله 9/11 نه مخکې حکومت و د هغې نو هغه ټایم کې هغې ځان له دغه مجبوري جوړه کړې وه چې ټولې دنیا ورته لاسونه نیولي وو، پاکستان ورته مینتونه کول، سعودي عرب هم ورته مینتونه کول چې دا اسامه بن لادن او دا القاعده دا خلک زموږ ته په حواله کوي یا د افغانستان نه ملک بدر کوي. نو هغه ټایم کې به ملا عمر دا وایي چې دا زموږ مېلمانه دي او موږ قبایل یو او موږ پښتانه یو او موږ د مېلمنو خلاف سر ورکوو خو مېلمانه نه ورکوو. نو نن هم هغه صورتحال دی او دغه احسان دی په دې باندې د افغان طالبانو باندې ټي ټي پي.
دا په خپل ځای باندې ډېره لویه یعنې زما خپل خیال دا دی چې دا ډېره لویه خطرناکه خبره ده. پروفیسر ابراهیم صاحب یعنې یو قسم لا په دې افغانستان په دې امورو باندې موږ که داسې ووایو چې سګنیچري دی یو قسم لا هغې ډېر تھرو آوټ چې کوم دی نو فریکوینټلی د هغې سره روابط د هغې دورې او دا خبره چې پروفیسر ابراهیم صاحب ډېر زیات پوینټس داسې دي چې هغه اوس ریښه ثابتېږي. هغه ډېر وخت نه لګیا دی چې دا چې کوم دی راسته نادان ملګری دي. دا بې وقوفه ملګری دي چې زه وخت راشي نو دوی به وګورې تا ته شا کوي. تاسو چې کومه د کوم انټرویو ذکر کوئ نو په هغه انټرویو کې یو قسم له نصیحت چې کوم دی نو هغې هم لکه هغې انداز باندې بهرحال خبرې کړي دي او ظاهري خبره ده د پروفیسر ابراهیم صاحب تعلق چې کوم دی نو هغه د هغې علاقې سره دی. یو خبره هغې دا هم کړې ده چې د ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغې د ملا هیبت الله په لاس باندې بیعت اخیستی دی. نو د دې نه هم تاسو اندازه ولګوئ چې څه وخت کې بلته نه فتوې راتلې چې تاسو د پاکستان خلاف جنګ مه کوئ او یو فتوه را جاري شوې وه د افغان قاضي القضات طرف نه چې د پاکستان خلاف چې کوم جهاد دی هغه ناجایزه دی او هغه څوک کوي نو هغه جهاد نه کوي خپل ذاتي جنګ به کوي. خو په هغه فتوو باندې هم هغې عمل ونه کړو ځکه عمل نه کوي خلاف اکشن نه اخلي چې په هغې باندې احسانات دي او دغه سیف هیونز هلته کې موجود دي. مونږ شبیر بھائی دا ګڼو چې لکه یعنې سوال زما په حیث د پاکستاني او په حیث د دې ملک د شهري او دغه شانتي چې کوم دی نو بیا زه د هغې خاورې سره تعلق ساتم کوم چې ملکن ریجن دی خصوصي طور. زما دا سوال بهرحال په ذهن کې راځي یعنې موجوده چې کوم صورتحال جوړ دی که نه چې نو دا موجوده صورتحال جوړېدلو په باره کې تاسو څه ګڼئ؟ ستاسو په ذهن کې څه خیال دی چې د دې ذمه دار څوک دي او د چا کومو خلکو د وجې نه یا د څه کومو بنیادونو باندې چې کوم دی نو دا حالت دې ځای ته راورسېدله؟ ذمه دار هو آفتاب بھائی ډېر زیات دي که نه او دواړو طرف ته دي. په پاکستان کې هم دي په افغانستان کې هم دي په عالمي اسټابلیشمنټ کې هم دي او دغه شانتې کو د ذمه دارانو موږ تعین کوو او ډېر لرې ځو نو دا خبره ډېره زیاته مخکې رسي ځکه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا تنازعه دا نننۍ خبره نه ده یا پرونۍ خبره نه ده. اصل تنازعه خو د ډیورنډ لاین هغه تنازعه ده او دا ټول د هغې نه لاندې وړې وړې تنازعې دي چې وخت سره سره سر اوچتوي. نو اصل ذمه دار چې زه ګڼم او چې زه کله ماضي قریب ته ګورم یا ډېر لرې نظم او 13-10 کالو ته ګورم نو په دې کې ټول نه غټ ذمه دار چې کوم دی هغه امریکا ده. د هغې نه علاوه د امریکې نه علاوه که موږ ګورو د پاکستان او په افغانستان کې چې کوم د اقتدار حلقې دي په دې کې داسې خلک موجود دي چې هغې غواړي نه چې دلته کې امن راشي. د هغې اندازه تاسو ولګوئ د دې خبرې نه چې په تېر حکومت کې کله به چې اشرف غني دلته کې راغی او دلته کې به ښه کامیابه دوره وکړه او جی ایچ کیو ته به لاړو په اپریشنو باندې به هغه ته بریفینګ میلاو شو دلته کې به د افغانستان د انټلیجنس چیف بیان راغی چې موږ پاکستان خلاف به بیان بازي وکړه. دغه شانتې بیان بازي دلته کې هم تاسو ګورئ لږ حالات ټیک کېږي نو یو نیم دغه پکې نوې اکسسیز یو نیم سړی پکې راپاسي او بس یو څیز شروع کړي بیان بازي وکړي هغون حالات هر څه خراب کړي. د هغې نه علاوه امریکا زه دې ولې ذمه دار ګڼم چې کله هم تاسو د دهشتګردۍ دا تاریخ ګورئ او خاص طور باندې د 9/11 نه پس نو په دې کې دوه کریکټرز داسې دي چې هغې همیشه امن ته نقصان رسولی دی. کله هم چې امن طرف ته خبره تللې ده نو هغې په لاره کې رکاوټ ودرولی دی. یو خو پکې امریکا ده او یو القاعده ده. په امریکې باندې ځکه خبره کوم چې امریکا په 2004 کې نیک محمد وزیر پاکستانی طالب او هغه ټایم کې خو ټي ټي پي وجود لا نه راغلی خو پاکستان خلاف باغه اپریشن خلاف هغه ولاړ او پاکستان خلاف به مزاحمت کو مسلح مزاحمت. نو هغه ټایم کې هغه سره پاکستان مذاکرات شروع کړو مذاکراتو په ذریعه هغه انګیج کو او هغه سره مذاکرات وشو امن معاهده وسره وشو یا کېدو والا و. دا غي نه یو څلور 15 ورځې پسې هغه په امریکای په ډرون حمله کې هلاک شو. نو هغه امن طرف ته چې کوم پیشرفت روانه هغه پسې ودرېدو. دا غي نه علاوه په 2015 کې د پاکستان په کوشش سره د طالبانو او د افغان حکومت د نېشنلیست حکومت هغه ټیم او دا غي نه علاوه د امریکای او د چین د دین نمائندگانو پکې موجودو مری مذاکرات ونوم باندې یو مشهور دي چې مری کې مذاکرات پاکستان کړیو د دې ترمنځ. نو هغه مذاکرات یو څو ادوار شوي او دا غي یو څو ادوارو په څلورمه یا په 15مه ورځ باندې بیا مولا منصور امریکای ډرون حمله کې هلاک شو. او مولا منصور هغه ټیم کې د افغان طالبانو سپریم کمانډر او سپریم لیډر او د مولا عمر جانشینو نو چې هغه پکې تامنس کې هلاک کو او ته یو طرف ته مذاکرات کې په عمل کې به تور وفد نماینده هم شاملې نو خو بیا هم هغه پروسس چې کوم دی هغه ټیم کې ودرېږي. دا غي نه علاوه تاسو دوه معاهده ته وګورئ. دوه معاهده کې چې کوم نکات په یو نقطه هم عمل درآمد نه شوی امریکا دلته نه تللی ده او دا خطه دومره په غیر استحکام کې او په بدامنۍ کې پریخي ده او دلته نه وتی ده چې دا غي شاته غند نه غوسه پورې دا غي نتایج روزي. دوه معاهده کې لومبه نقطه سوا لومبه نقطه پکې دا و چې د افغانستان ځمکه به
د امریکای او د امریکای د اتحادیانو خلاف نه استعماليږي نن سبا استعماليږي د تیر زمخ یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل کې ریپورت راغلی چې په پاکستان کې د القاعده نواخل داعش نواخل ټي ټي پی نواخل ټول تنظیمونه چې کوم پریزنس دی په افغانستان په ځمکه باندې موجود دي نو افغانستان ځمکه عشان استعماليږي باغې عمل درآمدونه شو دلته نه لاړل ها دویم پکې دا نقطه و چې موږ به شیډول اناونس کوو چې موږ به کم تاریخ باندې د پاکستان د افغانستان خپل فوجیان وباسو نو هغه شیډول کې بعد وروسته پکې باغ شیډول کې چینجز وکړل او هغه شیډول فالو نه کول دلته نه وتل دا غین علاوه پای کې اهم نقطه دا و چې په طالبانو چې کله اشورټي ورکړه چې یاره موږ په دې باندې تاسو له یقین دهانی درکو چې زموږ ځمکه باندې استعماليږي د چا خلاف او یا به موږ د دې جنا چا خلاف د شتګردي نه کوو نو په دې شرایطو نه پس یو بل شرط پکې دا و چې انټر افغان نیګوسییشنز وکړي یعنی د افغانستان چې کوم رهنما دي د غي ترمنځ به مذاکرات کیږي او دا مذاکراتو ترمنځ به په نتیجه کې به د افغانستان د سیاسي مستقبل فیصله کیږي خو هغه مذاکرات تاسو اوریدل چې شوي نه دي شوي په هغې باندې عمل درآمدونه کو په 10 مارچ 2020 باندې دا مذاکرات کېدل د دوحه معاهدې اکارډینګ ونه شو یو بل سره د قیدیانو تبادله کېده هغه ونه شوه د هغې نه پس ګورو موږ په اګست کې حالات एकदम منظرنامه بدله شول د کې طالبانو سرحدي علاقې قبضه کړې او एकदम په کابل کې داخل شو دلته نجازونه ووتل او خبره ختمه شو ټول رساغي ته پاتې شو نو هغه ټیم کې نور خلکو په کې ډیر زیات کردار شته نور سيزونو په کردار شته خو مین سټیک هولډر هغه ټیم کې قابض امریکا وا امریکای او طالبان ترمنځ دغه مذاکرات شو دغه دوه معاهده وشوه د هغې په نتیجه کې دوه معاهدو په نکاتو باندې عمل درآمد هم د هغې کارو ځکه چې هغې دا ټول نکات یو بل سره باهم مشروط کړي چې یو هم پکې خوا دې خوا کېدو نو هغې د دوه معاهده نل اینډ وایډ کېده نو خو په دې باندې عمل درآمد کول دایي کار ونه کو خطه شانتي په غیر استحکام کې پاتې شو اصل دې خبر تاسو ذمہ دارانو خلکو چې کم دي نو هغه باندې خبر وکړو په دې باندې په خپل ځواني ما خپل خیال لاره چې ډېر لوی بحث کې د تاسو د فیض الله خان به خبر وکړه چې دا غسر په ډېر ښه چې کم دي مواد نن سبا ډېر ښه خدای لګل ما بالکل نږدې د کتاب مطالعه کړی دی آنلاین کې او هغه باندې تاسو یقین وکړئ چې لکه سړی حیران شي په دې خبره باندې چې په افغانستان کې د پاکستان د طالبانو په کم بهترین انداز باندې دغه نظام موجود دی باغ کتاب کې دا خبرې بالکل پړاګ باندې موجود دي په هغه ټایم کې د نن ما په خیال تقریبا 10 سال دی واخ خدای دې کتاب لا مطالعه مان نه کړی خو 10 سال مخکې تقریبا چې کوم تاسو دې سوچو کې چې د پاکستان طالبانو التکی خ پراپر دفتر د غي کوم نظام ایون د غي د منیټرینګ پورا نظام کمپیوټر سیستم او دا او هغه ځکه چې دا ملاقات شوی دی جناب فیض الله خان بھائی او هغه نه بعد پیدا گرفتاری شوی افټر ملاقات چې کوم د کله به د لو چرته بیا د مطلب په دې کې خبره بنیادی دا چې داغه ملاقات څه بخورونو کې نه دی شوی یا چې په خفیه ملاقات کوم ځکه کې داغه ملاقات شوی ظاهري خبره ده لکه د څه ځای دی چې هغه لره زیاده په کتاب کې چې کوم منظر بیانېږي خو چې کومه مهمه خبره ده نو هغه دا ده چې داغه په داسې ځای کې ملاقات چې یو نون ځای دی چې د افغانستان د بارډر د ولیدلو نه بعد یو ډرایور ګاډي والا چې کوم نو هغه ځای ته وړي دی داغه ځای مقامي افغان والا سره دی بهر حال ما خبره دا کوله چې دغه ذمہ دار خلکو باندې چې کم د دې خم ذمہ ور خلک دي چې رچا باندې دا چانه دا سوال پکار دی نو باغی خو زه په یو بل ډېر هم خبره دا کوم چې مونږ دا کو پرس کوو چې د اسلامیک کنسپټ سره که پاس کوم چې بس چلو ځای مونږ په ټو نیشن باندې خبره کوو کنه چې نیشن سټیټس کم کنسپټ ته باغی باندې پرس کوم خبره کوو پاکستان سپوز یره باغ نیشن سټیټ په تور باندې کوم نه داسې زونه ته ګوري خو افغانستان ته دومره کامن سنس زما خپل خیال سوال دا ډېر جنون به خبرو کې سوال راغله چې آیا دومره یو ډېر لوی اچیومنت دی چې د هندستان غوندې کې ملک تستا وزیر چې کوم دی نو غتلې دی دورې دا ډېر ښه انداز باندې چې کوم دی نو دوره کېدلی شي روانه ده او په دې دوران کې داسې قسم حرکت کول چې د هغې په نتیجه کې دومره چې کوم دی نو معاملات لرې ته ورسېږي چې ستانه خپل شته څیزونه چې کوم یو ډېر اهم کار کېدلی شي ستانه پاتې شو حالت دې کې ضرور شي تاسو مختصر غوندې کې ووایئ د دې جنګ نه تاسو ته ما لومبي یو خبره وکړه چې د دې جنګ نه دا څیز واضح شو چې د دې دواړو ترمنځ یو نیکسس دی یو ګډ جوړ موجود دی ټي ټي پی او ټي ټي اي ترمنځ خو یو بل څیز هم ته واضح شوی دی بل څیز دا واضح شوی دی چې کم مذهبي خلکو به چې د هغې نه تاثر دای په ذهن کې موجود او یو نرم ګوشه موجود و چې یاره د افغان طالبان چې کوم دي دلته کې یو اسلامي نظام دی اسلامي حکومت دی زموږ د مدرسو نه دي سبقونه ویلي دي دلته کې یو اسلامي نظام چلی او یو اسلامي نظام قایم کړی دی او یو نرم ګوشه موجود و نو هغه نرم ګوشه ختمه شوه دا کټګوریکلی د دې جنګ نه هم دا واضح شوه چې دې ټایم کې پاکستان هم ماډرن نیشن سټیټ تصور سره موجود دی او هغه تصور سره خپل کاروایانې کوي او افغانستان کم طالبان دي د هغې په ذهن کې هغه فدایت او هغه خلافت او هغه پین اسلامیزم هیڅ څیز نشته دغه د قومي ریاست جدید قومي ریاست تصور دی او د هغې حوالې سره هغې دغه حرکت کوي تاسو چې کوم دا خبره وکړه چې په
دغه کې موجود یې اساس دومره غټ اچیومنت دی او و اترځي چې د یو افغان وزیر خارجه ډیره غټه لم او یون خصوصي دعوت درکو د خصوصي دعوت درکو دا غین علاوه تاسو پاره کې وګورئ چې پاکستان انتهایی د میچورټي مظاهره کړې ده. په پاکستان کې چې بیان بازی کړې ده نه ده کړې. په پاکستان کې د اکا دوکا یو غیر سنجیده وزرا دي دغه طرف نه بیانات خو دي خوازي راځي خو دا غین علاوه چې بیان بازی نه ده کړې. ایون افیشلی پاکستان آی اس پی آر هم خاموش دي. هغه ملا پریس کانفرنس لري پوری خطې نه دغه نه پس نه کړې ځکه چې په پاکستان په ذهن کې یا په خیال کې دا خو بس سوچ ده چې سرحدي جړپونه دي او دا کلیشز دي او د معمول چې کوم روټین کاروي نو پاکستان خو غنله. خو په انډیا کې ناستل او په انډیا کې دوه پیری د پریس کانفرنس کول په دې معنی یرستا په افغانستان کې ترجمان موجود دی نه په خپل ترجمان سره پریس کانفرنس کې خپل ترجمان بیانات جاری کړي به تور وزیر خارجه په خپل دوره باندې فوکس وکړه او ته په افغانستان په انډیا کې ناشته چې ریسنټلی د پاکستان سره جنگ شوه دی اول ته پاکستان خلاف بیان بازی کې او د انډین جرنالست کوېسچنز ته اخلي او پاغي باندې ته ریسپانس کې او د پاکستان اگینست ریسپانس کې او پیرالل چې کوم په افغانستان کې ستاسو په موجودګي کې د افغانستان نه هم په دې معنی مذمتي بیانونه او د پاکستان خلاف ریاکشن چې هغه سيزونه شروع کیږي نو دا کوم خلکو به زموږ طرف ته ویلي کنه چې طالبان په دوحه کې به چې د دې تصویران وایرل شي کنه چې د پټکي به وو دا دغه په صادر به پوګر اړول او خلکو بدل ته وا کول چې یاره دا ډېر د سفارتکاري او غټه مظاهره کړي دا ډېر غټ سفارتکار دی دا دی سفارتکاری مولوی دا چې دومره هم پکې عقل او فکر نشته لري چې ته په بھارت کې دا حرکت کې ته چې سبا دوحه کې اوس پاکستان سره کېنه ته په کوم مسترګمانه کېږي ګوره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د مذاکراتو نه او د خبرو نه بل لار نشته دي رشتہ داري دي ترمنځ جبه یو دا تجارت دلته ټول نه آسان تجارت کیږي تاسو ته وایم افغان ترانزیت ریټ کې تاسو وګورئ نو طالبانو لا یا افغانستان لمونږ ایکسس په کوم لار ور کړی دی د سرحدي چې زمونږ کوم اوپن گیټس دی په دې معنی تجارت کوي غي د کراچي په ساحل معنی په بندرګاه معنی غي تجارت کوي واګه بارډر معنی مونږ غي له تجارت اجازه ور کړی دی بالکل چې کوم افغان ترانزیت ریټ شوی دی په افغان ترانزیت ریټ اګریمنت کې دا خبره موجود ده چې افغان طالبان دلته خپل سامان وړي شي خپل تنه نشي وړي بیا هم مطلب گنجائش خو پکې خیر دی کنه پاکستان اجازه دی خور کړی دی نو چابها طرف ته کوتزي یا ته بل طرف ته زی یا ته بل لاري ګوري نغه ډیر زیاتې ګرانی دي او افغانستان او یا چې کوم د مقامی تاجر دي خاص طور پر ناغره هغه متحمل نه دي چې هغه سجنه برداشت کړي د لاري اساني دي دا غین علاوه تاسو سماړو به خبرو کړه چې سرحدي علاقو کې د خلک ته چې س فیملی زیاغلت کیږي یو ورو خو دی یو ورو دی خو دی دا کسان ته هم قتل دي چې اټ د اند ته راضي په ټیبل باندې وکینی نو ته خپل دورې باندې فوکس وکړه خپل ملاقات وکړه تا غټ اچیومنت کو چې انډیا پس افغانستان کې خپل سفارتخانه خپل وکړه الته کې دا بیان بازی زما طرف نه کم از کم دا زده غنم چې دا مناسب نه ودانو پکار او خاص طور پر د بودا مجسمه لاندې تناستي هغه طرف ته خیال نشته لري دا خپل غټ تاریخ ته تاسو ریلیټډ تاریخ ته هغه طرف ته خیال نشته لري او ته راضي او پاکستان خلاف هغه او بیا چلته کې سم ملاقات کیږي او پاغش په معنی په سرحد معنی ته دغه او بل دا هغه الزام دا لګول چې پاکستان نو به حمله وکړه ایریل سټرایکس او فضائي حمله وکړي نو ټیک ته پاکستان بکړي پاکستان به ټارګټ هټس کړي خو په دوس داسي کروشل موومنت کې یا په داسې کریټیکل ټایم کې چې ستا دوره روانه ده او ته په بھارت کې موجود دي او چې داغه څنګه چې په دې ډیپلوماسي کې او په انټرنیشنل ریلیشنز کې دا اپټکس چې کومي د بظاهر چې زونه متخکاری کنه پس پر د دیر سي چې کوم اپټکس داغه ډیر زیات کټ اثري کم اپټکس چې داغه ډیر زیات دیر په اثري استاد قیادت ته استاد لیډرشپ خود دغه ځکه بنیادی تور یو ازمایش ته کنه چې کله وداسه عام صورتحال نه بلکې ستاره پر ایمرجنسي یو کریټیکل سچويشن جوړ دا تاسو زه एग्जांपल دا درکوم چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ چې کوم معاهده شوې ده نو هغه سره چې لکه هغه کې اپټکس چې په پاکستان باندې حمله په سعودي عرب باندې حمله تصور کیږي یا په سعودي عرب باندې حمله په پاکستان باندې حمله تصور کیږي په حقیقت کې د سینوي ځکه چې افغانستان حمله وکړه سو کو سعودي عرب په افغانستان حمله وکړه نه کړي اسرائیل حمله وکړي سبو کې پاکستان نه وکړي خدا اپټکس ډیر زیات میټر کوي په دې ډیپلوماټیک ریلیشنز کې او په انټرنیشنل ریلیشنز کې کم از کم د اپټکس به خیال ساتلې خو خیر د اپټکس صحیح ته اوس کم ځای کې بهرحال باغی بسړای چې کم دینو خبرو کې دی خبرو سره بهرحال چې ډېر مختصر کوم ان شاء الله دینه بعد سما خپل اسی اندازه دا هغه دار چې ریالیزم یو تیوري دا مونږ وایو دینه بعد چې پولیټیکل ساينس او تیوري دا بل دا چې اوس دنیا پورا تقریبا چې کوم دونه خبر باندې پوهه ده چې ریالیزم چې کوم نه دا کوم بلانوم دی بالکل یعنی زه چې یو پښتون یم او د دې خاور سره تعلق ساتم چې کوم خاور دا د دې خیبر پښتونخوا خاور ده او د دې تعلق د خیبر پښتونخوا ته پاکستان سره دی او زه یو پاکستاني شهري یم
ما د پاکستان چې کوم دی نو زه په دې وخت کې چې کوم دی نو په پښتونخوا په خاوره کې خو نه منال په دې وخت کې په لاهور کې ناست یم زما چې کوم مطلب دی نو هغه دا دی چې زه چې دغه تیوري باندې چې ستا عمل خدا خبره ثابتې چې بالکل د نیشن سټیټ په عمل باندې هغه اسلامیک کنسپټ چې کوم دی اسلامیک یو بنیادی چې کوم کنسپټ دی تاسو پین اسلامیزم والا کې دنیا او هغه باندې ته نه ولاړ بلکې ستا عمل چې کوم دی نو هغه ثابتې دا خبره چې تاسو کې ته د نیشن سټیټ چې کوم هغه سيزونه دی ټولو ماغه سيزونه کې باغې باندې خپل عمل کې او دا لکه دې څه بد خبره نه ته تر دې خبر اختیار حاصل لري دراسه وکي خو اوس دلته خبره دار چې بیا په دې کې داسې ستول نه قبلې چې کوم پښتونخوا یا کم پښتون په کم ځای کې آباد دي نو هغه پښتون ته په هغه ځای کې د هغه د ژوند د تیرولو چې کم حق ته یعنی انسان ته چې کم د ژوند ورکول حق ته هغه چې کم د هغه ایکسپټ کو قبول کو هغه باندې چې کم د عمل شروع کا او دا که پرس کړه دې طرف نه څوک هم دا سړي چې هغه دا خبره کوي یعنی په دې کې دا زما خپل خیال تاسو سره شیر کوم په دې باندې چې زما کم سړی کم پښتون دلته ژوند تیری نو په کار چې دا پښتون په دې خبره باندې پويږي چې په هغه افغانستان کې کم انسان عمرې او کم افغاني عمرې او کم پښتون عمرې دا هم زما ته پر د افسوس خبره ده چې مسلمان دي او د هغه ځګینه چې کله دلته پرس کدا کاروي کیږي نو په دې باندې خو ظاهري خبره ده زبخه خپه مزور دي چې ملک شهریم یا مداغي سره سره هغه نه بعد په پښتون یا مداغي نه بعد چې کم نو زدا ما چې لکه دا عمل اوس په خپل ځمانه یو ډیر عجیب دی یو فضا د دین اختیار شوی دا چې په دې موضوع باندې یو نو انټلیکچوال زوم خبرې نشي کولای کم انټلیکچوال مثال کے طور پر کزه وې چې یو انټلیکچوال پښتنو کې انټلیکچوال سټډیز مثال ورکم چیزا نن سبا زموږ په خپېس ته سلیم صاحبي مثال کے طور پر یو بهر حال یو ډیر غټ دا خپل یو کلب دی دا سره پلیټ فارم دی حسن خان صحابي دی د نو خدای بلا خلک یو طاهر خان ډیر افغان امور باندې ډیر کمانډ هغه تحصیل لې نو هغه هم زما خپل نه خیال چې دومره په ګلاو انداز باندې دا خبره کولای شي چې یار د دې کې پښتون دي دلته خان داس باندې رول شروع کی او دا غږی پښتون دی دلته خان داس باندې ژوند رول شروع کی کبه دې باندې تاسو په مختصر غونډه کې دوه ټکي اصل کې خبره دا کوم د دې حواله سره کنه چې دا د دوه ریاستونو ترمنځ معاملې ده پر عوامو ترمنځ معاملې نه ده عوام د دې او د دې کاروای سره په نتایجونو متاثر کیږي خدا د عوامو مسله نه ده دا په کابل کې او په اسلام آباد کې ناسو د ریاستي اهلکار او د اقتداري حلقو د خلکو مسله ده خو دې سره د عوامو خیال وي ندی بنن سبا کم از کم دا حرکتونه نه کول تاسو د پښتنو دا خبره وکړه زه په خیبر پښتونخوا کې یا د سرحد نه د ډیورن لاین نه چغي ورته وي دې طرف ته 3 کروڑ پورې پښتانه دي او هغه طرف ته 1 کروڑ پورې پښتانه دي د دې طرف ته چې کم پښتانه دي نو د طرف ته چې کوم پښتانه تاسو په پښتونخوا سره تعلق ساتي او پښتونخوا کې ګرځي مختلف خارون ته ځاس دورې کړې دي او ارزه ته ګرځېدلې کم ځای کې هم پښتون دا غني چې راځي د افغانستان د پاکستان حصہ نه جوړېږم اکثریت یادوم اکثریت او په 1947 کې هم 99% پښتنو چې کوم دی ریفرندم په ذریعہ فیصله کړو چې موږ پاکستان سره اوسېږو خو هغه سره پیرل یو خبره ده چې موږ خپل پښتون شناخت هم جاری او برقرار ساتل غواړو موږ دا نه اصل مسله دا ده چې دواړو ریاستونو ته په دې خبره باندې ځان پوهول پکار دي چې افغانستان هم پښتون ډومیننٹ سټیټ نه دی بالکل او پاکستان هم پنجابي ډومیننٹ سټیټ نه دی دا بین الاقوامي یا بین الاقوامي خبره کوم بین القومي دغه مختلف قومونه دي مختلف قومونه اوسېږي د دې مختلف قومونو د احترام او د اقدار او د غي د ویلیوز د غي د حقوق خبره نه کیږي نو هغه میچورټی نه دا هغه بالغ نظری نه ده بالکل نو اصل خبره خدا را چې تار دینه پنجابي ډومیننٹ سټیټ جوړ کړی دی دا غنه تا پښتون ډومیننٹ سټیټ جوړ کړی دی نو چې دا تاثر بدواړو ریاستونو او اقتدار په حلقو کې ختم شو نو معاملات په ډیر حد پورې ټیک شي بیا به کوم نو حالت ټیک شي بارز چې اخرنی سیستم راو شو دا تاسو په ذکر مو کو د ډیورن لاین چې کوم نو دا بهر حال دی یو لوی تاریخ ته نو که تاسو سره خپل نظر بهر حال تاسو غونډه کې ډیورن لاین باندې شریک کړئ ډیورن لاین حواله سره خو خیر دا بحث خو ډیر وخت نه جاری دی او زه تاسو دا وایم چې دا اصل تنازعي چې کم جړ دی کنه هغه ډیورن لاین دی او دې حواله سره په کابل کې څومره حکومتونه راغلي دي وخت سره سره ناغي دا موقف ساتره دي چې دا یو فرضي لکیر دی او دا یو فرضي سرحد دی او دا یو فرضي بارډر دی او چا هم د دې حواله سره سو مثبت رائے اظهار نه دی کړی کنه مختلف حکومتونه چې کم راغلي دي نو دا خو د 19% او د 20% خبرې دي هغه ټیم کې په 1893 کې دا معاهده شوه د افغانستان د هغه ټیم کې امیر عبدالرحمن او د برطانوي هند چې کوم سیکرټري خارجه او مورټیمر ډیورن داغي ترمنځ دا معاهده شو دای په وجه د ډیورن لاین وای نو په دې کې د پښتون سرزمکه چې کوم نه په دوه حصو کې تقسیم شو او په دې کې یو حصہ چې کوم دی هغه په برطانوي هند کې پاتې شو بل حصہ په افغانستان کې پاتې شو کابل او بیا چې په برطانوي هند کې کوم حصہ پاتې شو هغه فردر ډیوایډ کړه او هغه کې یو حصہ بلوچستان کې یو حصہ په
صوبه سرحد کې چې ورته موږ خیبر پښتونخوا وایو په دې کې پاتې شوه. خو هغه ټایم کې دا د کابل ایز ا سټیټ د هغې په رضامندۍ سره دا معاهده شوې ده. امیر عبدالرحمن د هغې امیر و، د هغې سربراه و، د هغې باچا و، هغه په رضامندۍ سره دا معاهده شوې ده. نه په رضامندۍ سره معاهده شوې ده بلکې بعد وروسته بیا یو دوه معاهدې په دې کې داسې راغلي دي چې په هغه معاهدو کې هغې باقاعده د دې تصدیق کړی دی چې بطور ریاست یې هغه منلي دي. 1919 کې چې کله د برطانیې او د افغانستان ترمنځ تھرډ اینګلو افغان وار وشو نو د هغې په نتیجه کې یو معاهده شوې وه، معاهده راولپنډي ورته وایي. په هغه معاهدې راولپنډي شک نمبر 5 دی. په هغه شک نمبر 5 کې کیټګوریکلي هغې دا لیکلي دي چې موږ د انډو افغان چې د برطانوي هند او د کابل ترمنځ د افغانستان ترمنځ چې کوم سرحد دی دا موږ منو، دا موږ اکسپټ کوو څنګه چې زموږ امیر منلی وه. 1921 کې بیا معاهده کابل شوې ده. معاهده کابل شک نمبر 2 دی. په هغې کې مغې دا وایي چې یاره موږ دا اکسپټ کوو، موږ دواړه چې کوم پارټیان په دې کې شامل یو برطانیې او افغانستان، نو موږ د دې توثیق کوو او موږ چې کوم راولپنډي معاهده کې چې کومه خبره شوې وه نو موږ مکه هم کنټینیو ساتو. دا خو بیا چېرته په 1948 او 49 کې چې کابل پاکستان جوړ شو او پاکستان جوړېدو نه پس دغه بیا کابل په طور حکومتي سطح باندې دا بیا دا اعلان وکړو چې یاره موږ دا سرحد نه منو، دا یو فرضي لکیر دی او دا یو فرضي سرحد دی. نو خیر دغه د دې تاریخي ثبوتونه دي چې یو فرضي سرحد خو نه دی، خو دا هغې ورته دا نوم ورکوي چې یاره دا یو استعماري منصوبه وه او دا د برطانیې وه. نو اوس چې برطانیې لاړه نو څوک یې دا نښه خو واپس نه ختمولی شي. او بل تاسو ته ما خبره وکړه چې پښتانه فیصله کړې ده، اوس هم دا فیصله کوي چې یاره موږ به دلته پاتې کېږو، نه خبره پکې ختمه شي. نو اصل مسله خبره دا ده چې دوه نظریات دي که نه په پښتنو کې اکثر ډېر زیات مشهور دي. یو د آزاد پښتونستان د نظریه ده او یو د آزاد افغانستان، یو عظیم افغانستان نظریه ده. آزاد پښتونستان نظریه زموږ طرف ته د قوم پرستو نظریه ده چې یاره د ډیورنډ لاین د ختم شي دی او پښتنو په باندې د یو مشتمل یو ریاست جوړ کړي شي. دویم طرف ته عظیم افغانستان په کابل کې چې څومره حکومتونه راغلي دي د 1949 او 50 نه پس خبره کوم، نه هغه ټایم کې دا د هغې نظریه ده چې یو عظیم افغانستان به یو پای کې مختلف علاقې شامل دي، خو د هغې په لار کې لومړی رکاوټ دغه ډیورنډ لاین دا نښه راځي. نو اوس آزاد پښتونستان کې مونږ خبره وکړو نو خان عبدالغفار خان د هغې ډېر غټ زیات مطلب هغه نظریه مطالبه د هغې غټه مطالبه وه. نو پښتونستان کې هم پښتنو باندې به مشتمل به دغه ریاست جوړېږي که نه، خو پښتانه خو 4 کروڑ دی خو وایي چې یاره موږ پاکستان سره یو او هغه ټایم کې ویلي چې موږ پاکستان سره یو. نو اصل خبره دا ده چې تاسو ته ما مخکې دې نه خبره وکړه چې قوم پرستو له هم اگر قوم پرست چې کوم دی د پښتونستان خبره کوي او په پښتنو باندې مشتمل دی یو ریاست خبره کوي او په دې ایتنیسټي په بنیاد باندې ریاست خبره کوي، نو بیا د افغانستان کې تاجک برادری د افغانستان کې نور ډېره بنیادي خبره ده. تاجک برادری ده، د هغې نه علاوه هزاره برادری ده، ازبک برادری پکې موجود ده. د هغې دپاره هم بیا خبرې شروع کړي که نه. بالکل تاسو خو وایئ چې نه آزاد پښتونستان به جوړ شي خو هغه به زموږ ماتحت وي. دا خو مکه خبره ده کوم چې تاسو دلته کې الزام په پنجابي ډومیننټ سوسایټي باندې لګوئ همداسې ده چې پنجابي ډومیننټ سوسایټي دا موږ پکې ماتحت یو. تاسو چې آزاد پښتونستان جوړ کړئ او تاسو دغه تاجک او د ازبک او د هزاره برادری دپاره خبرې نه کوئ نو هغه به ستاسو ماتحتي په هغې کې. نو ګورئ دا خبرې ختمول پکار دي او دواړو ریاستونو کې مختلف چې کوم پارټۍ دي، تنظیمونه دي، قوم پرستی، غیر قوم پرستی، کوم مذهبي جماعتونه دي، هغې په ذهنونو کې چې دا یوه خبره کېږي چې نه پاکستان د پښتنو او د پنجابیانو دی او نه افغانستان د پښتنو او د تاجک او د هزاره، دا بین القومي ریاستونه دي، په دې کې مختلف قومونه آباد دي. هغه قومونه د پاکستان د چترۍ لاندې اوسېږي خو ورسره لکه زه پښتون یم نو پښتو سره زه پاکستانی یم خو ورسره چې کوم پښتون زما شناخت دی زه هغه برقرار ساتل غواړم. صحیح ده، نو زه برقرار ساتل غواړم د هغې په نتیجه کې زه چې د سرحد نه هغه طرف ته کوم پښتانه دي زه به د هغې سره تعلق هم ساتم ځکه چې هغه هم پښتانه دي، زما ژبه یو ده، زما کلچر یو دی، زما تاریخ یو دی. نو دې څیزونو ته کتل پکار دی، دا څیزونه سړي انډرسټینډ کړي. نو خو اصل مسله دا ده چې سنسیرلی د ډیورنډ لاین باندې تاسو خبره وکړه ډېر زیات یو تکړه افیشل سره د پاکستان چې پرنسپل سیکرټري د افغانستان د هغه پاتې شوی د وزیر اعظم دغه سره ناسو نوم به بهرحال نه مینشن کړو شاید دا خبره. نو هغه خبره کوله موږ ډېر پوره یو ډیلیګیشن دغه سره ناسو هغه خبره کوله چې د ډیورنډ لاین کې دا مسلې چې کوم دي ستونزې نو دا په پاکستان کې موږ دلته ناسو په دې باندې موږ ډېر یو پوره یو ډسکشن نه بعد موږ په دې نتیجه ورسېدو چې یاره دا کېدای شي د دې وجه چې کوم نو هغه تامي چې دا ډېر لوی بارډر دی او د دې بارډر هغه طرف ته چې کوم خلک ژوند کوي او کوم د خلک چې دې طرف ته بارډر ژوند کوي نو د دې خلکو دپاره داسې قسمه سامان نشته دی چې د هغې کې دې انګیج پاتې شي، یعنې د خپل
د ذریعه معاش لپاره د ژوند د تیرولو لپاره چې کوم هغه څیزونه چې هغه ډېر مهم دي د هغې دپاره هغه دي شاید څه کاروبار نو د کله دي دلته چې کوم دی نو دغه ته راځي اسلام آباد ته راځي لاهور ته راځي کراچۍ ته راځي پېښور ته راځي دلته کې کاروبارونه کوي او چې کله دلته د موقع ختم شي نو هلته غیر دغه نه ناسي هلته چې کوم دی نو هغې بیا کابل او جلال آباد او دې ځایونو ته ځي نو آیا وای ناټ دا ولې نه پاسبل ولې نه ممکن چې پاکستان حکومت چې کوم دی نو په دې کې پهل وکړي او په دغه باډر باندې ډېر ښه کاروباري چېرته یو څیز راوړي او هغه دا وویل چې کله زه لاړم او پاکستان وزیر اعظم ما سره دا خبره ومنله د هغه وخت چې کوم وزیر اعظم او موږ لاړو افغانستان ته د افغانستان چې کوم د هغه ټایم یعنی جمهوري حکومت و یعنی دا موجوده حکومت چې کوم دی دا نه و جمهوري حکومت و او هغه جمهوري حکومت چې کوم دی موږ ته دا خبره وکړه چې دا منصوبه زموږ ډېره زیاته خوښه ده ډېره ښه منصوبه ده خو په دې منصوبه کې په لاره کې موږ ته یو څیز راځي چې تاسو په دې منصوبه کې لیکلي دي چې ډیورن لاین چې ته کاروبار به چې کوم څه شروع کول ته کوم منصوبه نو هغې کې به ډیورن لاین څه لیکلی شاید چې نو دا موږ ته چې کوم دی نو دا موږ ته نه ده منظوره لهذا دا چا وی چې نه ده منظوره هغه حکومت کابل حکومت دا خبره وکړه نو لهذا دا چې کوم تاسو خو دا خبره منئ چې دا یو ډیورن لاین دی خو دا موږ ډیورن لاین نه منو یعنی جمهوري حکومت چې کوم دی نو دا خبره تاسو ته ما خبره وکړه که نه تاسو ته ما خبره وکړه چې کله دا ډیورن لاین ډرا شو او دا سرحد جوړ شو دواړو ملکونو ترمنځ د هغې په نتیجه کې یو دوه نظریات موږ ولیدل د هغې ما تاسو ذکر وکړو یو عظیم افغانستان ګریټر افغانستان چې ته وایي او یو انډیپینډنټ پښتونستان سټیټ اف پښتونستان نو تاسو ګورئ چې دا دواړه نظریات د چا وو نو هغه قوم پرست وو هغه نیشنلیسټ وو خو دا اوسني خو ځان ته سو کالډ اسلامسټ وایي دوی هم نه مني ډیورن لاین دی افغان وزیر دفاع دی افغان وزیر خارجه کټګوریکلی دا بیانات ورکړي دي چې مونږ نن هم ډیورن لاین ته یو فرضي نښه وایو او په مناسب وخت باندې پاکستان سره خبره کوو او د دې فیصله به عوام کوي نو فیصله خو خیر عوامو کړې ده خو دا چې ځان ته اسلامسټ وایي نو دی هم د نن سبا د ډیورن لاین دا خبره کوي تاسو چې کومه د سیکرټري د حواله ورکړه او دغه پروجیکټ دا ذکر مو کو سو په دې باندې خپلې خبرې هم ختمې کو او دا د دې سره په پرس تاسو په دې خبره زما طرف نه دغه حل تجویز دی حل په تاسو هم د دې سره ریلیټ دی هغه چیز زما طرف نه مسله دا ده چې څه خلک دا تجویز ورکوي چې کم د ډیورن لاین دی یا کم دا سرحد دی دینه دی هارد بارډر جوړ کړی شي مطلب دا بارډر دی سخت کړی شي په دې د فینسینګ وشي فینسینګ هم یو بحث دی په پاکستان کې یو پروجیکټ شروع شو او بیا په نیمه کې پاتې شو مختلف وجوهاتو په بنا باندې خو دغه بارډر دی سخت شي په دې د فینسینګ وشي په دې د سکیورټي سیوا شي په دې د ټروپس سیوا شي په دې د آمدورفت یو میکانیزم جوړ شي او ویزا او څنګه چې دا اوس پروسس روان دي دا مختلف د دې په نتیجه کې ډېره پیمانه باندې دا چې کوم دغه دي دهشتګردي ده دا به کم شي یا به کنټرول وشي خو د دې په نتیجه کې زما خپل ذاتي دا خیال دی چې اونلی ټو میک اټ هارد دا مسله نه حل کیږي مطلب صرف اگر تاسو دا صرف هارد بارډر ته کنورټ کړئ زمانه د خیال چې دا مسله به حل شي دا غي سره سره زما خپل ذاتي دا خیال دی چې کوم تاسو ته ما مخکې خبر وکړه چې زه خو یم پاکستانی خو زه خپل پښتون شناخت جاری ساتم هغه طرف ته اوسیدونکي پښتون خدای افغاني خو هم پښتون شناخت برقرار ساتل غواړي زموږ په خپلو کې مراسم دي زموږ په خپلو کې تجارت دی د هغې نه علاوه علاج او دغه دا سلسله دلته کې شروع وي دلته نه ډېر خلک پېښور ته راځي علاج دپاره نو چې کوم په سافټ لکه نن سبا چې کوم صورتحال دی او په دې کوم فیسیلیټیز دي د تجارت فیسیلیټیز د لین دین د فیسیلیټیز د رشتہ دارۍ د فیسیلیټیز د علاج د فیسیلیټیز دا فیسیلیټیز د پکې برقرار وساتل شي نور د باقاعده د هارت کی نو د په پیمانه کې ډېر زیات په نتیجه کې دا معامله حل شي او د دهشتګردي به کنټرول شي خو البته خبره ومکه ده چې په اسلام آباد کې کابل کې ناس خلک تر څو میچورټي مظاهره نه کوي او دا سیزونه چې کم دی نو دا هغه خلکو په نظر کې یا دا هغه خلکو په تناظر کې نه ګوري کوم چې د سرحد نه دی خوا او اخوا اوسېږي نو بیا دا مسله حل کېږي د افغانستان او د کابل خلک چې کوم خلکو طرف ته اشاره ده چې هغه اعلی چارواکي خلک دي چې چا په لاس کې اختیار دی دغه شعر مې ستاسو د خبرو سره ذهن ته راغلی چې چا وینې ترې نه وڅکلې او چا وینې ترې قربان کړې چا وینې ترې نه وڅکلې او چا وینې ترې قربان کړې انسان څومره ښایسته دی انسان څومره بدرنګه نو که پرس که انسان ته ښایسته وویلی شي او ښه انسان چې کوم مقام هغه ورته الله تعالی ورکړی دی په هغه انداز باندې دغه پښتون دغه مسلمان ته هم په دغه بارډرو باندې د ژوند کولو حق چې کوم دی نو هغه ورکړلی شي د دواړو طرفونو نه انشاءالله العزیز زما خپل هم خیال دا دی چې دا واقعیت دا حالات دا به چې کوم دی خپل باندې دې طرف ته راشي ځکه چې کوم خلک ذمہ دار خلک دي کوم چې خلک اعلی چارواکي دي هغه خلک چې هغه په ذمور کرسۍ باندې ناست دي نو دا هغه خلکو کار دی چې دا په ښه انداز باندې دا مسله چې کوم دی نو هغه یو ښه ځګي ته چې کوم دی راولي انشاءالله العزیز هم په دې موضوع باندې زمونږ ډېر زر د بل یو ډېر ښه ذمور
سړي سره او فرد سره او شخصیت سره چې کوم دی نو به خبرې کېږي. شبیر بھائی ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو، ډېره زیاته مننه کوو. الله تعالی دې ستاسو په فعالیتونو کې مزید اضافه وکړي او انشاءالله امید ساتو چې مستقبل کې به هم تاسو موږ ته په دې موضوع باندې وخت راکوئ. ډېره مننه، شکریا، جزاکم الله خیر.